الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. دا سورة بعد المنافقون وقبل الحجرات. بعد المنافقون وقبل الحجرات أو بعد نزول الشيء بعد الهجرة هجرة نرسل. ترتیباً د سورتونو د قرآن 58 او په نزول کې 105 او 105. دلته کې ربط د اولنا تر سورتي د اول څلور سورتونه د حدید په مضمون ثاني باندې متفرع الترغيب إلى القتال. أول څلور سورتونه د سورة حديد مضمون أول منی مضمون ثاني منی متفرع الترغيب إلى القتال یعنی د جهاد په خلاف کوونکو باندې زجرونه هم او څلور نور په اول مضمون د حديد باندې متفرع او هغه د انفاق نه کوونکو باندې زجرونه دي چې کوم خلک انفاق نه کوي د جهاد معامله کوي. نو اول څلور سورتونه سورت حدید په مضمون ثاني باندې متفرع دي چې څوک جهاد نه کوي هغې باندې زجرونه او نور څلور سورتونه متفرع دي په مضمون اول د سورت حدید یعنی په انفاق نه کوونکو باندې زورونه دي زجرونه دي. یو صورت کی با توحید وی او بل کی با نوی او دو صورت صف نواخلا جمعه پوری صورت جمعه ذکر یسبح حسن ذکر شوی دی او بدیم مضمون د انفاق سره شروع شوی دی او خلاصه تمهید کی با حکم د زهاری تمهید کی حکم د زهار او زجرونه په منافقینو باندې او دارنګه قوانین دي پکې برای اصلاح منافقین قوانین برای اصلاح منافقین او مؤمنانو ته ضمناً دي مؤمنانو ته ضمناً هغو ته حقیقتاً په آخر کی بشارت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. دا خولة بنت حكيم یو خولة بنت ثعلبة ودا د مور په نوم باندې زیاته مشهوره وه د مور نوم یې ثعلبه. عمر رضی الله تعالی عنہ مخې له خوله راغله رضی الله عنها دا ډېره زوروره ښځه وه. نو عمر صاحب ته وي چې ته لاول نه عمر وي بیا عمر شو اوس درته خلق امیر المؤمنین وي. نو بیا ورته وي چې من خاف الوعید قربا علیه البعید څوک چې وعید نه یریږي هغه لرې شی هم نږدې کېږي. ومن خاف الموت خاف الفوت څوک چې د مرګ یریږي نو هغه د فوت کېدو نه هم یریږي. عمر رضی الله تعالی عنه وجړه چا تپوس وکړو امیر المؤمنین دې وجړه نو حضرت امیر المؤمنین ورته ویل چې دا خو هغه ښځه ده چې د دې وینا ته الله غوږ ایښودی دی. نو عمر څوک دی چې دې ته به غوږ نه ږدي.
دا خوله بنت حکیم راغله اوس ابن صامت د دې خاوند نو دې نه د زهار حکم کړو ورته انت علی کظهر امي نو دا راغله نبی علیہ السلام ته وی ځکه هغه وخت کې به چا حکم زهار وکړو نو هغه به تابیدن حرام و نو دې نبی علیہ السلام ته ان لی سبیعة زما دپاره خو ډېر واړه واړه ماشومان دي صغار که دغه ماشومان ځان سره یو ځای کوم جاو وږي کېږي او که هغه ته یې حواله کومه نو زاو ضایع کېږي ځکه اوازګار نه دی نبي علیه السلام ورته صبر وکړه نو دی وی چې اشکو الی الله دوی اشکو الى الله فاقتي ووحدتي زه خپل رب ته شکایت کوم فریاد کوم د خپل لوږې او د خپل یوازوالي انظر في امري یا رسول الله زما په امر کې وګوره الله دې ما ستانه قربانه کړي یا نبی الله دغه ټیم کې وحی شروع شو عائشة صدیقې نبی علیه السلام له سر وینځه دا نیمې ولوینځلی او نیم پاتې په دې کې وحی شروع شو عائشة صدیقه دې په مخه لګیا وه عائشة صدیقه ورته صبر 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 بیا وینځه وحی پوره شوله نو دا حکم راغی دینه دا معلومه شوه که خپل کور والا تعالی سر وینځي نو وینځلی شي یقینا اورېدلی د الله رب العالمین وینا د هغه ښځې چې جګړه کوي تا سره په خاوند کې په حق د خاوند کې او شکایت کوي الله رب العالمین ته او الله رب العالمین اوري ته ستاسو بیان اوري الله رب العالمین بحث اوري خبرې یقینا الله رب العالمین اورېدونکی علم والا لیدونکی دی هغه کسان حکم د زهار چې هغه زهار وکړي د خپلو نساو نه نه دي د میندې د دي یقینا میندې د دي هغه دي ولد نه هم چې دوی زېږولي دي وانهم لیقولون منکرا من القول یقینا وایي دوی ناشنا خبره وزوره دروغ وایي وان الله یقینا الله رب العالمین عفو غفور دی هغه کسان چې زهار وکړي د ښځو نه ثم يعودون بیا واپس شي لما قالوا لنقض ما قالوا لنقض ما قالوا لنقض ما قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ازادول لسټ دي د مری دي شافعي رحمت الله علیه وی چې مؤمن دی او قیاس وقت دی قیاس کې په کفاره د قتل موږ چې نه دا مطلق ذالکم توعظون به والله ما تعملون خبير چا چې دا بیان مندل مره نو باغ منی روجی دی دو میاشتې پرله پسې متتابع خوا د هغې نه چې مسه کې ښځې لره او چا چې دا بیا نه موندو فیطعام ستینه مسکینه نو شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي هغه پرله پسې یو ځای راولي که نه جدا جدا راولي ذلك لتؤمنوا بالله فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله تلك حدود الله وللكافرين لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله تخفيف دنيوي أو أخروي دعاء يحادون الله معنى صدا يزعون ويختارون حدودا غير حدود الله ورسوله يزعون ويختارون حدودا غير حدود الله ورسوله يحادون الله يزعون ويختارون حدودا غير حدود الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ذليل شدي لکه څنګه چې ذلیل شوي دي خلک چې مخکې د دین یقینا رالیږلي الله رب العالمین صاف دلایل وللكافرين عذاب مهين كافرين وللكافرين خبر مقدم عذاب موصوف مهين صفت دې ته نکره مخصصه وي مبتدا مؤخر
نکره مخصصه مبتدا مؤخر. راځي اوس اتم نمبر آیت. الم تر الى الذين نهوا عما عن النجوى الف لام هذه خارجيه عن النجوى کی الف لام هذه خارجي او زجر ثاني دي او خباثت د منافقين. دل راشي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فراخي پیدا کې دویم قانون دی برای اصلاح منافقین. دی ارامین بچلات له تنگ تنگ بکې ناست داسې کولاو هره طرف بکې ناست چې درېم لزې پکې میلاو نشي. الله ورته چې یو بل لزې ورکوه نو مسلمانان ته ضمناً دی چې تاسو زړه غټ ساتئ. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. دی هم نبی علیه الصلاة والسلام سره بفیدي مجلسونه هسې به تنګ و. نبی علیه السلام ته دې خوا راشه یا بلار ګلې وکړه کې من تا سره کار دی هسې دې بوتې سبا سره هلکه دا اوس خبره ده بې ځای به تنګ ورکړو. نو الله وایي چې څوک پیغمبر سره ملاقات کړي نو مخکې به صدقه ورکړي. نو دوی به کله راتلي صدقه والا خو نو که پوی موجودونه. علي کرم الله وجهه وایي چې د دې منې اولنی عمل په دې آیات ما کړی بیا د هغې نه وروسته دا منسوخ شو. اوس هم استحباب شته مشر لځي ځان سره څه شی ویسه تحفه ویسه هر غدونه موضوع مه پرېږدئ ځکه چې شیخ حسن جان رحمت الله علیه هر سړی به را پرېښودو نو بعضې کسانو بوته وي تا دغه له به وځو نکاله او پاک سړی بوی ته لاره کې نصرباغ کې وویشت د زمانې محدث او داسې بدبخته خلک ول اول د لاس اوچت کړه په دې ځای کې ورته اولنی ډز کړه. نو داسې خلکو سره بیا تګ هم نه پکار هر سړی پرېښودل هم نه پکار. لکه مونږ علما چې بې احتیاطې د براشانګله کې چې اپریشن یو کس ونیسه حالانکې هغه سړی را تښتېدلی و زمونږ ځي ته هلک و کشر هلک و ما سره ترجمه هم کړو. زمونږ د شانګلې ناظم صاحب ما ټلیفون وکړو مشهور و چې داسې یو کس ټانګی د کرامت شاه زوی دی د غوربند نو یې بل زه بیا چې د دې ځای نه بوته نو بیا پولیسو کیس خو پرې هغه ونیسه. ما پولیس ته ټلیفون وکړم هلک خلک په تمه یې دا وکړو شپې تاسو نیسه سړی بیا هم آزاد کړی. نو بس الله پاک بادشاه نو دا راول نو وجوب وروسته بیا وجوب منسوخ شو. اوس هم مستحبه خبره ده. علي رضی الله تعالی عنہ چې ما سوال وکړ د نبي علیه السلام او نبي علیه السلام جواب راکړ ما ورته مل وفا یا رسول الله وفات څه شی دی؟ نبي علیه السلام یا توحید وفا ده د الله سره. بیا مې تپوس وکړو ما الفساد یا رسول الله نبي علیه السلام یا شرک فساد. بیا مې تپوس وکړو ما الحق یا رسول الله نبي علیه السلام یا الاسلام. بیا مې تپوس او یو روپۍ به یو اشرفۍ به مې ښودله یو تپوس سره مې یو اشرفۍ ښودله. بیا مې تپوس وکړو چې ما الحیله یا رسول الله حیله څه شته وي؟ نبي علیه السلام ترک الحیله حیلې نه خلاص حقیقت باندې عمل کوه. یو حیله د ابطال د دین دپاره ناجایز ده یو د حصول د مسلې دپاره هغه به جایز. پنځم تپوس مې ما وکړو ما علی یا رسول الله په ما باندې څه حکم دی؟ نبی علیه السلام طاعت الله ورسوله د الله طاعت او د رسول طاعت. بیا مې تپوس وکړو کیف ارجو الله د الله نه څنګه امید ساتم؟ هغې بالصدق په صدق سره امید ساتم. بیا مې تپوس وکړو ماذا اسأل الله د الله نه څه سوال کوم؟ نبی علیه السلام جواب راکړ العافیه. بیا مې تپوس وکړو ماذا اصنع لنجات نفسي د خپل ځان د خلاصولو دپاره څه کوشش وکړم؟ نه کل حلال او کل صدقه حلال خوره او رښتیا وایه. بیا ته ما تپوس وکړو یا رسول الله ما سرور څه شی دی؟
خوشحالي څه شي دی الجنه جنت دی بیا ته ما تپوس وکړو مر راحه یا رسول الله راحت څه شي دی نبی علیه الصلاة والسلام لقاء الله تعالی د الله ملاقات دا ډېره خوشحالي نو فلما فرغتها زه چې کله فارغ شوم نزلت نصفها دې وجوب به منسوخ شو نو دا